څلورم په ساينس کې په پیج نمبر 32 باندې چپټر نمبر 3 دی هیومن هیلث. په دې کې په پیج نمبر 35 باندې بیا یو ټاپک دی هینډ واش. وړو ته د لاس انځلو طریقه ښیي. په هغه وو سټیپونو کې کومه چې مشهوره طریقه ده، نو د هغې زده کول چې دي دا د عملي طریقې سره تعلق ساتي. په دې طریقه باندې دغه چې دی وړو ته زده کول پکار دی. نو واړه موږ د خپل کلاس راوښتي دي، واړه ورته وښیه. دا اوس دې خوا راوړه. په کتاب کې اووه سټیپونه ورکړي دي. نو موږ به اول لاس لامده کړو، صابون به پرې ووهو. صابون چې موږ کله ووهو دا به داسې ومږو. ښکاري درته دا چې کله داسې ومږو بیا به د لپاسې نه دواړه لاسونه بیا داسې کوې په دې طریقه باندې به ومږو. دا چې ومږل که نه بیا به دا دواړه لاسونه په یو بل کې دا ګوتې چې دي دا داسې ورکوې، دا به داسې ومږئ. صحیح ده. بیا به دواړه لاسونه داسې چونګ کوئ، دا ګوتې به ورله راماتې کوئ. چونګ چې موږ څنګه جوړوو په یو باندې به دا ومږئ، دا به د یو بل سره داسې رګړاو کوئ، د یو بل سره به یې راکاږئ، نو دا به پاک شي. صحیح ده. څلور شو. پنځم چې دی که نه په دې ښی لاس به د ګس لاس دا کټه ګوته ونیسئ، داسې به تاو کړئ، او بیا په ګس لاس د ښی لاس کټه ګوته ونیسئ، دا به بیا داسې تاو کړئ. بیا به داسې چل وکئ چې د ښی لاس ګوتې چې دي دا به سې راګونجې کوئ، او دا ګس لاس ورغوی به پرې داسې ومږئ. بیا به د ګس لاس ګوتې چې دي دا به ګونجې کوي، او دا ښی لاس ورغوی به پرې ومږو. په اخره کې به داسې چل وکړو چې د دې ښی لاس چې دی په دې باندې به دا مړون ونیسو، دا مړون به ونیسو او داسې به یې تاو کړو، او بیا به په دې باندې دا داسې ونیسو، دا به تاو کړو، او په اخره کې به بیا اوبو ته ونیسو. صحیح ده. او اوبه به پرې توی کړو، لاس به زموږ پاک شي.